نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کاڼ او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن د سپیو نه تک سپینو زیات د پیو نه سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم ګناهونو تور کړي چې سړی ورته مخامخ ودرېږي او استلام ورته کوي نو ځان ته د ګناه راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي تر دې حده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره دې حجر اسود به د قیامت په ورځ باندې سترګې نظر به پې کوي د ده به ژبې خبرې به پې کوي او چې چا د استلام کړی دی په صحیح طریقه په حقه دا د خدای د رضا دپاره د بوتانو په طریقه نه د پیغمبر په نقش قدم د هغه په ښودلې شوې طریقه نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هغه سفارش او ګوی او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض چې دا حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی په دې ځمکه کې داسې فرض که لکه د خدای لاس چې پروت دی د خدای زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې زمونږ په شان پنځه ګوتې وي خو د الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغسې وی خو دا یو تشبیه ورکوي یعنې دا یو مثال ورکوي چې لکه حجر اسود د دې لاس یوړو داسې زړه کې راوه لکه چې ما رب العالمین له لاس یوړو چې دا مې ښکل کړه لکه چې د پروردګار لاس مبارک مې ښکل کړی وي دې وجې نه زه خلکو ته وایم هلته خلک زور لګوي په حجر اسود په ښکلولو باندې یو بیړه یو ټیل ښځې د سړو نه مخکې کېږي او سړي د ښځو نه مخکې کېږي دومره زور لګوي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي ځکه چې ټیل کې او بل مسلمان له دیکا ورکې ضرر دی لا ضرر ولا ضرر بل مسلمان ته به ضرر نه رسي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده په جبه او په لاس به مسلمان ته ضرر نه رسي نو یو خو مسلمان ته ضرر نمبر 1 نمبر 2 ښځې بیا پکې راشي هغه ښځې م زور لګوي ته خپله سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ښځې او سړي ګډ وي او یو ځای له ځان رسوي یو بل سره جنګېږي او که نه جنګېږي بلکل د ښځې او سړي وجود داسې جخت یو بل سره جنګېږي جخت یو بل سره داسې جخت قسم دی زه درته نشم ویلی بې ادبي دې معافي حیا راله یو بل سره جخت دا وجودونه جنګېدلي ښځه هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم او سړی هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم د ښځې نه لوپټال ته پروت دي سر ویښتې ببري او چې ګیره شي چغې وباسي بیا ښځې داسې چغې وباسي داسې چغې ځینې وخت چا درته وایي چې اوس راځه د ایمان بیا نه ورتلی شي او نه ورتلی شي چې ښځه خو کمزوری شی دی نو چغې وباسي یو ډېر لوی عالم نوم یې د تنالم وفات شوی ډېر لوی شیخ الحدیث و ډېر لوی مفسر و ډېر لوی عالم تاسو ټول پېژنئ خو زه نوم د تاسې نه اخلم وفات شوی ما ته وی مولانا دلته راشه کور والا یادول وي د پلانکي مور راته وی چې حجر اسود را باندې ښکل کړه وی مې چې ګوره ښځو له ښکلولو وی چې نظر راغلی مو زه به دا حجر اسود به مې نه ښکل کړی او ځم به مجبوره شوه داسې چل به کوو خو ما پسې راځه چې سړو سره مو نه لګي او حجر اسود هم پکې ښکل کړي وی دیکې مې ډېرې ووالی خوا دې خوا ځان مې ور ورسو او دا مې ځان نه ور مخکې کړه خو ډېر زیات خولې رانو بی دی او حجر اسود ته مې دا سر ولې ونیو پاک هغه داسې د سپینو زرو کاسه کې بند و اگر چې عمالقو یو وخت یې حمله کړې وه نو ټوکلی شوی هم دی ټوکړی دی هغه ځان له یې اوږده قصه ده نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده نو هغې کاسه کې دننه دا حجر اسود دی نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی که لاس خولمي نو پې ښویږي نه غاړه ونیسي او سر ور دننه کړي نو سر پکې ګیریږي نه کولو دی په داسې طریقې جوړ کړی چې شونډې هماغه د حجر اسود مبارک هغه کاڼو ته ور رسېږي او په مشکله وی سر مې راواغېست هغې لوسه په ډېر تکلیف او په کاسه کې مې ور دننه کړه وی بیا چې راوتو چې روزي ځان نه مسله راوتل په ډېر بې تکلیفي هغه د بیت الله ویخله وختو سره زور ورکې روزې به ځان سره پنځه شپږ کې د پسې ولاړ یا غم لرې لاړ شي وی په ډېر تکلیف مې دا ځان راوویسته مې چې د دې ښکل کو سپې شوکار خو ځان مې راوویست چې بلډینګ ته شپې رالو ماسخوتن لمانځه نه بس نو ما خو په حجر اسود ښکل کړی مې څنګه خوندېدر که حجر اسود دې ښکل که که نه وی ما کوم دی ښکل کړه
و خدایا په پکنځلو شم ستا هغه داسې کړي ما له دې بیخ ویس خولې ور ورسولې سر مې د لونې په کاسه کې مې وردن نه کو او بیا دې مخکل نه که زه دې برباد کړم او ته سر مې د لونې وردن نه مې کو او بیا دې مخکل نه که وی ما ته وی چې زه خو دې پرېښودم بله ښځه دې ونیو او سر دې وله وردن نه کړ ما خو راته چغې والې چې ما زه دې پرېښوم هلته دې بله ونیو او سر دې وردن نه کړ یا خدای دا لوبې م پکې کېږي دا لوبې حجر اسود کې کېږي رښتیا ووایه داسې حجر اسود ښکلول به ثواب لري دا ټیل او ټال او ښځې زنانه کوم ځای ما خپله یو ځل یو زنانه ته مې اردو والا زنانه وه مخکې ولاړه ما یې ګوره خورې ګناه ده ناروا دي سړو په منځ کې ورتلل مه کوه وی اخوا شی کر آپ ہٹ جائیں یہاں سے گناہ ہے تو آپ ہٹ جائیں او خدای دې سره اوس څه بس میں ٹک در تخت ٹک پیسا غلط ہے پا ملتظم کی چکم دا حجر اسود او دا بیت اللہ مبارک دا دروازی دا ایسا دا دیتا ملتظم ہوئی دا دعا دا قبل دور دینا قیمتی دے بل نشتا ملتظم علتا کی جی سڑی لارشی ادرے گی لاسونو چد کی بیت اللہ شریف تا دروازے تا نو علتا خلق جاڑی و دعاگانے کئی بے اختیار سڑی دا جڑا وردی کل دا خیمہ خو کل گسمہ قسم پا خدای قضی راجی پا دا ترخ کی دی راننو خوی خدای ثواب لرا غلے کا رسم لرا غلے رواج لرا غلے دا دو سڑو پا مینس کی براشی پا دی ترخ کی بدی زان رات تب اگنی سڑی دی چو گرے بخزے پا خود با خواکی گی چکم سڑی دا خدای نه یریږي دا ښځې نه ځان ساتل غواړي بیا د بیت الله په خوا کې نو بس بیا ځای به پرېږدي ګنې که نه پرېږدي نو ښځه دې سره جوخته ولاړه څه به کوې زنانه و په دې د زنانه نه خفه کېږي ولې زنانه له خدای جنت ډېر په اسانه ورکوي سړو ته جنت ګټل ګران دی او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دی بس ٹھیک دا حضرت ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو ویدہ تواف کم خو بیمار ما وی توفی من ورائی الناس وانتے رکبا ویدہ خلقو نشاعت توافو کا پسور لے ہوگا خیر اور امہات المومنین بی بیانے وچکل بیت اللہ تا دنن نواتے دے سڑو سر یوزینا انتظار بیو کو جی سڑی بروتل بیا بوردن نشو نو حجر اسود زخل کو تویما چه لاول خو شریعت دادی کو چاہتا ضرر نی خضو سر ٹیل پیل نی نو خکل کا او که نشی خکلو لی نو دلر زینا لاس والا یو سا خکل کا که دام گرانی نو دلر زینا یو کونٹے والا یو سا اغا خکل کا که دام نی دلر زین لاسون ورد مخاف دے استعلام شو لکه راوله لکه چې ما په حجر اسود د پاسه ښودلي وي نو چې دا څوک وکړي او د الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نی منافق نی نو قیامت پر ورځ دا حجر اسود به جبی او سترګې به دې انسان له به ګوی نو زم چې رسول الله مبارک فرمایي داسې ده لکه د خدای لاس داسې دګ ورې ښکل نو چې د خدای لاس ښکل کې نو نسوار به پکې بیا چې سگرٹ با پی بیاس کے چیلم با پدی خلب بیاس کے کنزل با پی بیا کے بدرت با پی بیا میں دخل کو مور خور با پی بیا کنزے بیا دا دی خلی لگی احتیاطو کا کر دا خلب پاک شوا دا حجر اسود سر و جنگی دا دی خلی لگی احتیاطو کا دا دی لخیالو ساتا اسم کنزل سپکا بدا دا گناہ دا جرم دے نو حجر اسود پکی کی خود تواف ہم دا غدے نہ شروع کی گی و بدا غدے اخلاصی گی